غلب خان شیرپوی یم او ملګري را سره محمود جان عمرزی دی او ولاړ یم په تنګي روډ باندې نوم یې وله په داسې انداز کې ښودلی دی سوزوکي خیبر موټر 400 یعنې شوروم چې کوم دی ډېر هوټل هم درته وښودلې سړکونه هم درته وښودل غمونه هم درته وښودله او نن درته ګاډي ښایو نو ضروري نه ده چې موږ صرف هغه خلکه ګوري موږ هغه خلک هم ګوري چې څوک ګاډي اخلي څوک چې ځمکې اخلي نو هغه هم ګوري او چې څوک ګاډي اخلي نو هغه هم ګوري نو دا په تنګي روډ باندې یو ډېره ښکلې پلازا یقینا زموږ د تنګي یو ښکلا ترقي دغه سوزوکي خیبر موټر 400 کې دې وخت کې موجود یو او بدواره ته کوی کتونکو چې خدای مې د دې ګاډي مالک کیو او در کې څه کمې دی خطیب صاحب دلته کې موجود دی مولانا صاحب زما د شیرپو دی ښه مولانا الیاس صاحب فرزند دی دلته کې موجود دی او الیاس مولوي صاحب یو ډېر ستر علمدین دی نو دا نویس صاحب چې کوم دی نو دی رشته دار دی او دا نویس صاحب دا خواري کړې ده دې نه مخکې محمود جان ته ما وی دې ګاډي کې کښېنه خو وي نه دا زه نشم اخیستی وي ته پکې کښېنه نو وي ستا قسمت ښه دی نو بس داسې څوکي چې لکه دا یو ګاډی چې کوم دی نو بس دا هم درته ګفټ کړه دا هم درته واغسته یا دا کپنۍ والا هم مالدار دي نو را به کې کتونکو ډېر کولو بس اټومیټک دی ډډه دې پکې والي وي او اکثر هغه نویس صاحب وي دا په خپل هم ځي سکرین پکې شته دی شیشه او ودا وي او یا پیسه د چې کوم دی نو پاکستانی پرځي دي ښه بل اسلام آباد ته چې ځي نو 12 لیټره تیل پکې واچوه اوس هغه بېله خبره چې تیل ګران شو ګینې چې په اتیا باندې دا و نو زه وایم چې په 1000 روپۍ تلیم شو راتلیم شوې د اسلام آباد نه ښه بیا مونږ خو اکثر زموږ د ګاډو ټایرونه چې کوم دی نه پنچر کېږي نو بیا سټپني وي نو دې کې چې کوم دی د دې دا وګوره بټنې دي دا چې کوم دی نو دا اوچت کړه لکه شاته وګوره شاته پکې ښه پوره ماشومان هم پکې ځان سره کېنولی شي او چې بازو ته لاړ شي نو بازو امونه کریټونه چې کوم دی نو پکې اسلام آباد ته یار دوست لوړی شي او لا دې وخت کې مالټه را پکې نو چې مالټه دې وي او پنچر چې کوم دی نو هغه به ډایرکټ دغه سیز به راوالي او هوا به پکې واچوي پنچر هم په موقع لګولی شي سټپنې ضرورت نشته دی کتونکو مونږ خو تاسو ته د ګاډي دغه صورت حال وښودل دې ګاډي له چې کوم دی د مختلفو ځایونو نه مشران ایز میلمه دلته کې رابللي شوي دي او د دغه ګاډي افتتاح پې کړې ده هغې کې د بورډ چیرمین راغلی دی هغې کې چې کوم دی زمونږ د پښتونخوا ستر علما راغلي دي نن امکان دی چې ستر علمدین مولانا قاسم صاحب راشي دغه شانتې سهار چې کوم دی نو ګوهرشاه مولوي صاحب راغلو بلو چې کوم دی شیخ صاحب راغلو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دغه شانتې د دې ځای تحصیل ناظم چې کوم دی میر مفتی عبدالرؤف شاکر صاحب مفتی عبدالله شاه صاحب دغه شانتې بیرسټر ارشد عبدالله نور داسې ستر علمدین او دې وخت کې چې کوم دی نو زمونږ سره دغه ستر علمدین چې کوم دی د تغبۍ مردان دی ضیاء الله جان هاشمي صاحب هغوی هم دغلته کې موجود دي ناست دي زمونږ میلمانه دي مونږ ورته هرکلی وو ځکه چې دا زمونږ 400 ده او بیا نویس صاحب چې کوم دی یا د دې چې کوم منیجمنټ دی هغوی یو کاوش کړی دی چې دومره ستر خلک راځي او دلته کې دا سویپ ګاډی ولاړ دی د دې افتتام پې کوي او دعا هم کوي او د خوړنې انتظام خو هم شوی دی مولانا صاحب سره لږه دوا به ترې واخلو ولې چې د نامي ګرامي جانه پېغچانه خو هغه وي د زرو قدر زرګر سره وي بهر حال د تغبې خلکو سره ډېر مینه ساتي او زمونږ خطیب صاحب چې کوم دی مولانا صاحب الیاس مولوي صاحب پرزن چې کوم دی د هغوی په دغه باندې دلته کې هم راغلي مونږ درته مولانا صاحب ورکلی وو او څه وایي جي په دې موقع باندې دغه شانتې کاروباري خلې ځلې نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمدلله 400 کې دا کوم سوزوکي شوروم چې دی حاجي نوید صاحب هغه سره زمونږ الحمدلله د حضرت مولانا قاري ضیاء الحق صاحب دی په توسط د ډېر ټایم نه تعلق دی او دلته هغوی د خپل کاروبار شروع کړی دی انتهایی دیانتدارۍ سره او د شریعت د اصول موافق الحمدلله د هغوی ډېر ښه کاروبار روان دی د کفنۍ د طرف نه په هغوی باندې یو ډېر لوی اعتماد دی او نن چې دغه د سوزوکي کفنۍ دا کم نوی ګاډی
هغه مارکیټ ته راایستی دی، د هغې تقریب رونمایي ده. الحمدلله زمونږ ډېر محترم ملګری الب خان شیرپو صاحب چې هغې تاسو ته وضاحت هم که چې د دغې دا افتتاح په ډېرو لویو اکابرو علماو په هغې باندې وشوه چې حضرت مولانا ادریس صاحب دی راغلل، حضرت مولانا ګوهر شاه صاحب، مفتی عبدالله شاه صاحب، وروسته هم ډېر لوی علما چې کوم دی صاحب را روان دي. نو د دغې اکابرو دا راتلل دا به انشاءالله د هغې په دې کاروبار کې د مزید خیر او برکت د هغې سبب او ذریعه وي. او دارنګې دغه د هوا په چپو باندې محترم رور الب خان شیرپو صاحب هغې په خپل هم دغه پیغامات چې کوم دی د هغې په حواله باندې تاسو ته در ورسول. مونږ د هغې انتهایي مننه کوو چې هغې دلته کې رالل او دا زمونږ دا خبرې دی تاسو سره چې کوم دی صاحب شیر کړي. نو الله تعالی دې د نوید جي صاحب د کاروبار کې هم ډېر لوی خیر او برکت واچي او دا کوم د حق آواز چې دوی خلکو ته وررسوي او دارنګې مختلف پریشانۍ او مختلف مشکلات چې دغلته کې په دې 400 ضلع کې کوم ځای کې هم راځي هغې دپاره دوی غږ چې کوم دی پورته کوي. نو الله تعالی دې د دې ژوند او زندګو کې هم لوی خیر او برکت واچوي. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. دا ضیاء الله جان هاشمي صاحب تغبی مردان ډېرې ښکلې ګټورې خبرې زموږ سره شریکې کړې. زه به دننه او دننه برته ښایو کتونکو دا صرف خو د سویپ ګاډي پرانیسته کېږي. نو دې سره سره موږ تاسو ته ښایو چې دلته کې ګوره جي دا خوراکۍ دلته کې پنجاب ده، دلته کې د دې یو خپل دغه دی، دا دویمه خوراکۍ چې کومه ده دلته کې پنجاب ده. دا بل روډ چې کوم دی نو دلته کې ناست پنجاب دی. دلته کې ګاډي کې سپاټ لګول، د ګاډي چیکینګ کول، د هغې دپاره چې کوم دی یو سلسله روانه ده. دا یو بل روډ چې کوم دی نو دلته پنجاب دی، دا یو بل روډ دی. زه پکې دې پېژنم ځکه چې ګاډي ودرې نو دې به دې شاته ودرېږي وروره څه دي څه خراب دي څه کول غواړي. نو هغه چې کوم دی په کاغذ درنه ولیکي چې یا ګاډي هلته مصري ته ووایي. نو دلته کې ډېر یو په ښه انداز کې دا بله خوراکۍ چې کومه ده نو دلته کې تاسو ګورئ چې دلته کې پنجاب ده. نو دا یو ډېره ښه خبره ده چې دلته کې په دې سوزوکي خیبر موټر کې چې کوم دی نو نه یوازې ځوانان بلکې دغه شانتي جینکۍ چې کوم دی هغه خو هم پنجاب دي. دا بل روډ چې کوم دی نو دلته کې تاسو ګورئ چې په پنجاب دي دا صوبینې او دې وخت کې چې کوم دی نو دا یو بل روډ دی. او پرخان ته لږ اواز وکړئ، پرخان به راشي چې هغوی دلته کې پنجاب دي. نو خلکو ته خو یو روزګار میلو دی. دا ګوره د دغه کمپنۍ خو موږ صفت کوو یا خبره کوو نو زموږ 400 کې یو شمېر خلکو ته روزګار میلو شوی دی او دا د نوید خان عمرزی چې کوم دی هغه خلې ځلې دي. خو موږ دې وخت کې په دې سویپ کار باندې خبرې اترې کوو چې دی له دا دومره ستر خلک رالل او د دې دا پرانیسته کېږي. نو په دې به لږ فرحان صاحب په ولاړه باندې فرحان صاحب موږ خو د دغه ګاډي په دغه اهمیت باندې په خوبو باندې په دې باندې پې کې. نو ویلکم. जी अस्सलाम वालेकुम सरदार शिकम दे सॉरी उर्दू बोलूँगा क्योंकि पश्तो मेरी इतनी सही नहीं है सर. ये सुजुकी सर ये सुजुकी का ब्रांड है सर. ये 2010 में हमने इसका पहला वर्जन इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट जनरेशन इंट्रोड्यूस की थी. अभी पाकसुकी ने इसमें थर्ड जनरेशन इंट्रोड्यूस की है 2022 में. इसमें हमने 3 वेरिएंट इंट्रोड्यूस किए हैं सर. सबसे पहले इसमें सर GLX के नाम से फुली लोडेड ऑप्शन है सर. सेकंड वन जो है सर इसमें जो है GL CVT के नाम से ऑटो ट्रांसमिशन है. थर्ड वन जो है इसमें सर GL मैनुअल के इंट्रोड्यूस की हुई है. फुली लोडेड जो है सर उसकी 28,99,000 प्राइस है. सेकंड वन जो है इसमें GL CVT के नाम से है 26,99,000 है. और थर्ड वन जो है इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन जो है सर वो 24,99,000 इसकी प्राइस है सर. फुली लोडेड जो है सर वो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़, क्रूज़ कंट्रोल, 6 एयरबैग सेफ्टी के लिए हमने दिए हुए हैं. रेयर व्यू कैमरा दिए हुए हैं सर. पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं. कंप्लीट वो फीचर्स दिए हुए हैं कि जो एक बड़ी गाड़ी में होने चाहिए. वो हमने एक छोटी गाड़ी हैचबैक की सूरत में हमने वो कंप्लीट फीचर्स हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सर इसमें. और साथ ही सर इसकी जो डिलीवरी पीरियड जो टाइम है सर, जो कस्टमर अगर बुकिंग करवाना चाहे तो फुल पेमेंट जमा करवा के विद इन 2 मंथ्स में उनको हम प्रोवाइड ये कर रहे हैं गाड़ियाँ सर. अभी अगर कोई खरीदना चाहते हैं जी, अभी अगर कोई परचेस करना चाहे तो फुल पेमेंट हमें जमा करवा देगा सर यहाँ पे और विद इन 60 डेज़ में सर गाड़ी उनको हम प्रोवाइड करेंगे सर. कह सकते हैं कि पाकिस्तानी गाड़ी बिल्कुल सर ये पाकिस्तानी संबल्ड है. 3 साल या 60,000 किलोमीटर इसकी वारंटी है. विच एवर कम फर्स्ट, अगर 3 साल या 60,000 जो भी पहले हो जाए यहाँ पे इसकी वारंटी पाकिस्तानी की. इसमें 70 to 80% जो है इसमें मेजोरिटी पार्ट जो है इसमें पाकिस्तानी यूज़ हुए हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो सी जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं असम्बल्ड जो हो रही है वो पाकिस्तान में हो रही है सर, कराची में. जी बता सकते कि इस भाई का यहाँ पे क्या काम है उसका. ये हमारे भाई हैं यासिर साहब हैं, ये हमारे फाइनेंस मैनेजर भी हैं और यूज़ कार मैनेजर भी हैं सर. साथ सर ये अपना एडमिन साहब हैं, हमारे जुनेद साहब हैं, यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं सारे.
और साथ ही ये हमारा सर आफ्टर सेल्स का डिपार्टमेंट है। सारे यहाँ पे जितने भी मैकेनिक्स वगैरह हैं यहाँ पे। आप फरहान साहब आ जाए यहाँ पे भी, इस कुर्सी में भी बैठे हैं ना कि हर बंदे का कोई क्या काम हो सकता है इसमें। ये सर सेल एग्जीक्यूटिव हाँ? हैं यहाँ पे। हाँ सर ये हमारे सेल्स डिपार्टमेंट है यहाँ पे। जितनी भी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स हैं तो हम इनको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से हमारा सर आफ्टर सेल्स का डिपार्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। सर ये CRO कस्टमर रिलेशन ऑफिसर हैं, उस्मान साहब हैं। ये तैमूर साहब हैं सर। ये सर्विस मैनेजर हैं हमारे, अमीन साहब हैं। जितने भी आफ्टर सेल्स के काम हैं ये सारे सारे अमीन साहब यहाँ पे आफ्टर सेल्स को यहाँ पे देखा जाता है सर इन कामों को। इनका ताल्लुक किस इलाके से? इनका ताल्लुक से सारे यहाँ पे चरसदा से हैं हमारे भाई। हाँ ये सब चरसदा चरसदा के हैं सर यहाँ पे थैंक यू। लोकल हैं सर। ये कतुन को दा परहान से चकम दे दगा सरे पुवे खदारा लुगोरे जी दल गाड़ी मैकेनिकान चकम दिन अगल लगिया दी तासो गोरे چې هغوی باقاعده دلته کې ډېر په اسانه باندې ګوره هلته کې چې ګاډي په ډګ باندې وخېږي یاره به درته وي دلته کې چې کوم دی نو دا تاسو وګورئ دا بلکل اوچت شوي دی دې وخت کې او دغه میکینیکان لګیا دي چې د دې ایسه چکول چې کوم دی یا بس نور ټول کار دلته کې کوي نو دا ایکسپرټ مصران وي لکه دا پاشي وي دې وخت کې کتونکو چې موږ خبره ترې کوو نو عبدالروف شاکر صاحب امرو رسید بار خلق سره موږ خبره ترې کوو خو دلته کې صرف پارټس ته تخایم ښه کتونکو د دې ځای پارټ چې کوم دی دلته کې دا یو بل روډ چې کوم دی دلته کې ناست دی تا لکه پرزه درکوي یا دلته د کمپیوټر نه وځي چې دا پلانکي ته میلاو شوله اوس هغه خرابه وه هغه پلانکي راتلی شي دلته کې دا منیجر چې کوم دی دا بالکل د مرۍ نه نیولی شي ځکه چې پیسې ورکړي دي او رسید یې ورکړی دی اوس خو په بل بازار ته لاړ شي تاله دا پرزه ولګوي نو دا پرزه چې کومه ده دا به تا ته وایي چې دا خرابه ده نو دا به دلته کېږدي بله به راوالي به درته ولګوي جګړه ورسره نه شي کولی یاره وي به داسې چل او دا خرابه وکړه دلته کې د هرې پرزې چې کوم دی نو باقاعده تاله ګارنټي درکوي 6 میاشتې وارنټي چې کومه ده تاله درکوي ښه بیا موږ لږې کمې خرچې ته چې کوم دی سوچ کوو موبلین واچو چېرې دا 200-300 روپۍ ارزان دي هغې باندې موږ انجن ځان له خراب کوو او هغه ډېر نقصان ورسوي نو دلته کې چې تاله کم موبلین درکوي د دې چې کوم دی همدغه شانتې ذمواري ده د هر ګاډي خپل خپل آیل دي چې دا ګاډي دا آیل استعمالي دا دادي دا دادي دا دادي دا څه ده که نه 2.7 چې کوم دی هغه د بولان روي ګاډي پر دی او پریمیوم 2.7 او الټیمیټ چې کوم دی هغه د الټو او د بولان روي دی ګاډو پر دی کې استعماليږي ډېر ګاډي چې کوم دی د موبلینو خراب کړي او ډېر ګاډي انجن ډېر خراب خلک ګیلې کې ډېر زیات راځي موږ ته موږ د ګیلې کې 400 آیل ټیک دی د مارکیټ هم کسان راځي 400 آیل ټیک آیل دی او د نور آیل چې کوم دی دا صحیح نه دي لکه نور د نوم نالم او نور آیل چې کوم دی هغه ویره دا ټیک نه دی ټیک نه دي ښه کتونکو زما به دا خواست وي د مصرانو ته ښه د مصرانو ملاوټ غواړي تاسو نه دی کتلی چې هغوی ملاوټ څه وي هغه په موبلینو کې یوه د موبلین من علاوه چې کوم دی پرزه اخوا که دې خوا که هر مصري نه خو بعضې نه هغوی ته زموږ دا خواست دی چې پیسې خیر دی د سړي نه زیاتې واخلې خو چې په لار روانې ګاډی ورته بیا خراب شي نو غورې هغه ټایم کې ورته خیرې کوي پیسې ته لږې زیاتې والې خو کار وله مضبوط وکړي کار وله ټیک وکړي او اصلي پرزه چې کومه ده هغه ورله په دغه استعمال کې